نکونه او ویښته کټ کول د هغه خلکو دپاره چې کم قرباني کوي دا جایز نه دي. د دې میاشتې 17 تاریخ یا 16 تاریخ نه واله تر د قربانۍ ورځې پورې او قرباني کولو پورې ویښته کټ کول، نکونه کټ کول کم کسان چې قرباني کوي د هغوی جایز نه دي. مستحب عمل دا دی، غوره او بهتر عمل دا دی کم کسان چې قرباني کوي نو خپل ویښته دې اوس ټیک کړي. کم کسان چې قرباني کوي خپل نکونه دې اوس کټ کړي. نکونه کټ کول، ویښته کټ کول د قرباني کوونکي دپاره دا اولا نه دي. که اوس یو کس ویښته کټ کړه دغرنګې نکونه یې کټ کړه نو قرباني کیږي که نه؟ نو ګوره اهم مسله دا ده چې دا ویښته کټ کول، نکونه کټ کول دا جایز نه دي، مستحب عمل دی. خو یو کس کټ کړه، ویښته یې کټ کړه، نکونه یې کټ کړه نو ګناه کبیره یې ونه کړه. دغرنګې بهتره طریقه باندې عمل ونه که جایز دي. یو کس په بیماري حالت کې نکونه کټ کول جایز دي، ویښته کټ کول جایز دي. خو اوس یو کس بیمار هم نه دی، ښه برابر دی، بیا هم نکونه ویښته کټ کوي نو دا سړی ګناه کبیره کې مخته نه دی، لیکن افضل او غوره طریقه باندې عمل ونه که. نو ګوره افضله طریقه دا چې نکونه ویښته انسان کټ نه کوي. او دا یې ورځې دي د دې 16 تاریخ نه د دې 17 تاریخ نه ویښته او نکونه کټ کول د قربانۍ د ورځې پورې دا اولا جایز دا نه دي. ویښته او نکونه مه کټ کوئ، اوس نه یې صفا کوئ. دا اهمترینه مسله ده. نو په کار تاسو دا چې په خپله زده کوئ، څوک چې قرباني کوي او نورو کسانو سره هم دا خبره شریکه کوي. کم کسان چې قرباني کوي په خپله ورته ووایي، ویډیو ته وغږوئ، دا ویډیو ته ورشیر کړئ چې کم کسان قرباني کوي چې ویښته نکونه کټ نه کړي.